یو قاعده بیانیږي، یو قاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خی. لکه مونږ چې څه مسله کې انخلو نو بې ځایه قسمونه خورو. نن به نبی علیہ السلام وایي چې قسم به کم انسان خوري او ګواهان به کم انسان پیش کوي. نن دا قاعده به تاسو یاد شي. څومره چې کاروباریان دي او جاخې ورته راځي او قسم خوړو ته دغه راځي، معنی قسم خوړو ته ضرورت راځي او د قسم نه بچ کیږي، نو قسم به څوک خوري؟ نو نبی علیہ السلام مبارک یو قاعده وویله چې البینة علی المدعی. د مسئلې ته غوږ کېدی. یو انسان د مثال په طور هغه دعوه وکړه، ریکاد جی صاحب دعوه وکړه په شعیب باندې، ٹھیک شو. اوس ریکاد اجي صاحب مدعی دی او شعیب مدعا علیه دی. معنی څوک چې دعوه کوونکی دی دا مدعی دی او شعیب مدعا علیه دی. نو اوس نبی علیہ السلام مثال په طور ریکاد جی صاحب وی چې شعیب زمان ریکاد جی صاحب مدعی شو او شعیب مدعا علیه شو. اوس قسم به دی کې څوک خوري؟ نو نبی علیہ السلام او فرمایي چې البینة علی المدعی. ریکاد جی صاحب دعوه کړې ده د 10,000 روپو، نو دی به 2 ګواهان پیش کوي. د به 2 ګواهان پیش کوي چې 10,000 روپۍ اخیستي دي. نو که د سره 2 ګواهان نو شعیب به بیا قسم خوري چې قسم دې مالې نه دي راکړی. مدعا علیه به قسم خوري. ته به قسمونه نه خوري چې قسم دی چې ما ورکړي دي، نه ته به ګواهان پیش کړې. څه مسله راله الزام ولګېده، یو سړي الزام ولګو په بل باندې، نو دا الزام لګونکی مدعی دی، دی به 2 ګواهان پیش کوي. او چا باندې چې الزام لګېدلی دی د سره 2 ګواهان نشته، په چې الزام لګولی دی هغه مدعا علیه دی او هغه به بیا قسم خوري چې قسم د دې دروغ وي. مسله باندې پوه شوې؟ نبی علیہ السلام وفرمایل البینة علی المدعی. گواهان د مدعی د پاره دي څوک چې دعوه کوونکي دي، والیمین علی المدعا علیه، او قسم به هغه سړی خوري چا باندې چې دعوه شوي. یو دا حدیث شو. مسله ذهن ته راله که نه؟ چا چې دعوه وکړه په چا باندې چې د ما نه ځمکه نیولې ده، نو دا دعوه کوونکي به 2 ګواهان پیش کوي. د دعوه کوونکي سره 2 ګواهان نو چا باندې چې دعوه شوې ده نو دغه سړی به قسم خوري. اوس پوه شوې؟ مسله ذهن ته راله؟ دا مسله نبی علیہ السلام ذکر کړه. او بلا نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې المؤمن مراءة المؤمن. یو مؤمن د بل مؤمن د بل مسلمان شیشه ده. اوس نبی علیہ السلام د شیشې سره تشبیه څنګه ورکړې ده؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایل څنګه چې بنده شیشې ته ودرېږي او شیشه ورته وایي چې په مخ باندې د خس دی، په دا ځای باندې د عیب دی، انسان ته ښکاره کېږي، نو هغه غیب او هغه دوړه ده شیشه درته وایي، نو دی د ځان نه لرې کوي. دغه رنګې یو مؤمن د بل مؤمن دپاره شیشه ده. دا یو مؤمن به بل مؤمن ته وایي چې په تا کې عیب دی، نو د ځان نه به عیب لرې کوي. مسله باندې پوه شوې که نه؟ خو بله خبره ده، شرایط هم وي څنګه چې انسان ته شیشه په خاموشۍ کې وي چې تا کې دا عیب دی، د خلکو مخ کې نه شرموي، نو دغه رنګې مؤمن به بل مؤمن ته وایي چې په تا کې عیب دی، په خاموشۍ سره به ورته وایي. دا پکې دغه دی. ما محترمه ګورئ ښه، نن خو موږ الزامونه ډېر لګوو. مبارک وفرمایل چې المؤمن مراءة المؤمن. دا یو واقع کوم، ما خبرې ډېرې وکړې. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه یو بادشاهي وخت دی او په تخت باندې ناست دی، تاج یې په سر دی، د هغه د بادشاهیت تاج په سر و. خلکو په الزامونه لګول بزرګو. زمونږ د نبی کتابو د حدیث کتاب ته ناسم خبره مې دې پر وکړه. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د چت ته پاسه ګرځي، بادشاهي وخت دی، په زړه کې د الله محبت دی. یو کس یې ولیده د چت ته پاسه ګرځي، نو دی ورته ویل که ته د چت ته پاسه څه کوې زما د محل؟ هغه ورته حضرت په ځنګل کې رانه اوښه روکه شوې ده، نو اوښه ګورم. نو دا بادشاه په خندا شو، وی ته لیونی نه؟ ځنګل کې دنه اوښه روغه ده او راځي زما په کوټه باندې لټې او اوښه دنه د شپې څوک اوښه ګوري، دی کې خو څه نه ښکاره کېږي، او د کوټې د پاسه ته اوښې ګورې. نو دغه سړی ورته څه وایي په مقابله کې؟ وایي دا راته ووایه بادشاه ته ولې نه وده کېږې بار ګرد را ګرد؟ هغه ورته الله یادومه که نه، الله لټومه. نو ورته وایي چې څنګه ته ما ته وایې چې بېوقوفه یې د شپې دغه ګورې، زما نه غټ بېوقوفه خو ته څنګه د بخملو په بسترې کې او په تاج و تخت کې خدای لټې، خدای په تاج و تخت کې کم ځای دی؟ بس باچا پړه باندې خبره وخوړه او تاج و تخت تاج یې ویسته په دغه شپه باندې، په توره شپه باندې.
او کم شاهي لباس چې اچولی د سرو کار پې شوی دی هغه یې ویسته ریزاین لیټر یې ولیکه و په دغه تخت باندې کېښود او په خفیه دغه باندې ووته زما محترم تنګ شوی خو نه یې که نه چې ټیم شي درته را مختصر کړه ښه په خفیه دروازه باندې ابراهیم بن ادهم ووته ځنګل کې لار اختیاره کړه و کېناسته ځان لی په ځنګل کې جونګړه جوړه کړه سار چې راپاسې د خلک په باچا پسې اعلانونه کوي وایي جي باچا روک شوی دی باچا روک شوی نه دی د باچا خو ایله پیدا شه زه وایم چې د خدای سره معرفت پیدا شه باچا خو رکو اول په لذاتو کې رکو چې د خدای سره معرفت پیدا شه زه وایم باچا پیدا شو او بادشاهي هم درته وایم چې ظاهري بادشاهي یې پرېښوده نو الله وله څنګه بادشاهي ورکړه دا هم درته اوس وایم وایي کېناسته په ځنګل کې وایي چې ویې کتل یو بله جونګړه م په دا ځنګل کې او هغه جونګړه کې یو بل سړی دی هغه هم الله 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 د جونګړې نه الله الله آواز وځي دم الله الله شروع کړ او دغه بزرګ چې دی د سره یوه بیلچه و یو ټوکری وه په دې باندې به خشاک کو په دا کودال او تبرګي باندې او بار به بازار کې خرڅو په ټوله هفته کې به یو ورځ مزدوري کوله او هغه مزدوري به راتله او ټوله هفته به یې خوړه دغه بزرګ نو اوس دا بزرګ ناست محل کې یو پیروي دا بزرګ وایي تنګ شومه ما وی خدایه دا یو ورځ د عبادت نه وځم خدایه ماله چکني راکوه ماله پیتي راکوه خو په تیاره راکوه نو د اسمان نه به هغه له پیتي راتله او ورسره به روټۍ هم راتله ټول شوق سره سبحان الله ووایي زمونږ ستاسو غوندې پیتي نه وه اسماني پیتي و جي تاسو خو هغه چاته مې ویل هلکه لاون پوخ که که نه چاته مې ویلي وایي صاحب کامران ته مې ویلي بس کامران بس الله دې معافي وکړي کامرانو سرنګونه شروع کړه موږ ته وایي الله یې شروع کړه ما وی خدایه دا یو ورځ په عبادت کې ودام ستا شوه خدایه ټول جون الله ته وقف شه پیتي به راتله د اسمان نه خو په دا ځنګل کې د بریانۍ خوشبویې شروع شو د چرګانو د خوانچو چې دو کتل راپاسې د خدایه په ځنګل کې څوک په سفر راغلی دي که خوشبویې دي جوړ چې وی کتل یو جونګړه د په هغې کې یو بزرګ ناست دی شلېدلې جامې اچولي دي الله الله کوي یو بریانۍ تنختې دی و چرګانو ته د وی خدایه زم بزرګ یم لس کاله مې ستا عبادت وکړه لس کاله ستا عبادت وکړه په آخره کې خدایه چکني او پیتي میلاوېده خدایه دا بزرګ خو اوس راغلی دی ربدله د اسمان نه خوانچې راځي الله ورته د اسمان نه آواز وکړه وایي چې څومره د مجاهده زیاته ده دومره انعام زیات دی څومره د په مدرسه کې چانده ډېره ورکړه دومره به د رحمت باران ډېر کیږي وایي تا کودالۍ قربان کړې وه تا بیلچې قربان کړې وه نو پیتي راځي او دا ابراهیم بن ادهم دی د بادشاهي قربان کړې وه نو وله چرګان نازي زما محترم ټول سبحان الله چې څومره مجاهده ډېره ده دومره به دغه کیږي اوس دغه ابراهیم بن ادهم دی خدای ته ځان وقف کړی دی د دریاب په غاړه ناست دی کپړې شلیدلي دي یا خو داسې زمانه وه چې شاهي لباس یې اچولی و د سرو کار به شوي په لباس باندې یا ابراهیم بن ادهم ناست دی په خپله شلیدلې جوړه پسې یوه ټوټه ګنډي او ناست دی د ما محترم وی رعایې په لاره روانه وه چې وی کتل وی دا خو زمونږ هغه بادشاه دی ابراهیم بن ادهم راکوش وته د ادب د وجې نه که هر څو زوړ بادشاه خو هم تېر شوی دی چې راکوش وجي ابراهیم بن ادهم ته کېناستو او وزیرانو ته حضرت یا څنګه زمانه وه چې ته به موږ په تاج باندې ناست وې و د جواهراتو دلالو تاج به دې اچولی و شان و شوکتو جنکۍ به ولاړې وې وینځې به ولاړې وې غلامان به ولاړو فوجیان په زرګونو اسونه ولاړو د بخملو بستره وه د سرو جوړه دې اچولې وه په اوچت تخت باندې ناست وې او نن حضرت دا څنګه زمانه ده چې ځان له شلېدلې کپړې ګنډې دی ورته وایي دا ابراهیم بن ادهم ما وی الله بادشاهي بیا څنګه ورکړې وه یو ستن ورسره وه ځان له پې جامې ګنډلې نو هغه دریاب ته ستن ور وغورځوله وایي تاسو زما بادشاهي منئ تاسو سره زم بادشاه کېږم خو لاړ شئ د دې دریاب نه ماله دا ستن راوباسئ نو ټول وزیران په خندا شو وایي جي د باچا مزغو کار پرېښی دی باچا خو ورسره سره ابراهیم بن ادهم لیونی شوی هم دی ستنه چا د سمندر نه رایستې ده هغه ته ګوره زه د سره زمه بادشاهي منم هغه ته باچا صاحب ستاسو به حضرت تاسو به د مزغو علاج هم پکار دی او تاسو له بادشاهي هم پکار ده ستا ډېره ښکلې زمانه وه تا سره هغه ته زه لیونی شوی نه یم تاسو ظاهري بادشاهي کته اوس ګوره میانو ته اشاره وکړه سمندر کې आवाज وکړو او میانو ما چې کوم ستن ویشتې ده هغه راوباسئ
په سمندر کې چې څومره میانو ټول راووته په خوله کې ټولو د سرو سرو ستنې نیولې وې زما محترمو ټول سبحان الله ووایي د سرو ستنې نیولې وې ابراهیم بن ادهم وی مال د سرو ستن نه د پکار مال هغه خپل د اوسپنې ستن پکار د چې جامه مې پې ګنډله وی یو مړوکې غوندې مایې راووته د سمندر خواله راغی او هغه ستنې راویسته کومې چې ابراهیم بن ادهم راویستې وه او جامې پې ګنډل شروع کړه وایې دا بادشاهي م خوښه ده که ظاهري نن زما په سمندر کې په میانو م بادشاهي ده زما په ځنګل کې په حیوانانو م بادشاهي ده ستاسو په مخ کې به ازمري ته اشاره کوم او زما به خپې او تني سټي دا بادشاهي م خوښه ده که هغه م خوښه ده هغه ته حضرت تعالی چې الله کومه بادشاهي درکړې ده دا اوچته بادشاهي ده ځکه تا رب سره رابطه جوړه کړې ده زما محترمو ما وویې د خدای سره رابطه جوړه کړې د الله والو خلکو د علماو طلباو صلحاو پسې خنداګانې او ډرامې پراپیګنډې مه کوه قسم دی الله به دې داسې ذلیله کړي څنګه چې قوم لوط شرمولی دی داسې به د خدای وشرموي لکه څنګه چې قوم عاد شرمولی دی داسې به د خدای وشرموي لکه څنګه چې قوم ثمود شرمولی دی حدیث ته غوږ کېدی الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یو خبره کوم په آخره کې ما دا زړه کې دا تمنا کړې وه مې د مونځ ترجمه به شروع کېږي انشاءالله د خالي دروازې نه او مونځ به زه په یو پاڼه باندې لیکم د سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمنا والا تر بالکفار الملحقه پورې به لیکم او بیا به لږه لږه یو ټکې به خیم لکه اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه دا یو معنی شوه یا سبحانک اللهم پاکي د خدای تعالی را وتبارک اسمک او مبارک دی نوم ستا به داسې دوه ټکي به ښایو او ټول به اورې او د دې سپیکرو خبرم کوم سپیکر هم برابر کې ځکه پاڼه به زه چاپ کوم فوټوسټیټ ستاسو مخې ته پرتی تاسو به جیب کې اچولي چې فارغ وخت ملاویږي دغه د مونځ ترجمه به تاسو ګورئ او تاسو به ځان ځان نه فوټوسټیټ وباسئ خپل کور والا ته به وایئ چې د کوټې د پاسه کښېنو د مونځ ترجمه زده کړي ځکه که یو عام سړی راغی وایي چې دا تا مونځ شپېته کاله دی که مونځ وکړه ږیره دې سپینه کړه نو د دې په معنی پوهېږې که نه هسې لکه د توتي رټه لګولې ده تاسو پوهېږئ د مونځ په معنی وایې که نه 50 دېرش کاله تاسو مونځونه وکړه په معنی پوهېږئ اواز راځي نه راځي اواز نه پوهېږي نو دا به کله پوهېږي په قبر کې به پوهېږي نن دې دپاره راغلم انشاءالله چې د خالي پرس به د مونځ ترجمه شروع کېږي دوه ټکي به شروع کېږي د هر سپینګیري نه د ماشوم نه د لوی نه دا به پکې نه چې دا ګوره د هر چا نه به اورم او دوه ټکي به هم انشاءالله میاس کې به د مونځ ترجمه زده کېږي انشاءالله او ستاسو زنانو ته به م ووایې دا سپیکرې به داسې برابر کړې چې تر اډې پورې د دې اواز رسېږي چې څومره زنانه په دا میروس کې دي او مونځونه کوي د الله سره رابطه د تاسو به اعلان وکړي چې په کوټه باندې کښېنه د مونځ ترجمه به کېږي انشاءالله داسې م خوښه ده د مونځ ترجمه به زده کوي انشاءالله دوه ټکي به وایو جي دوه ټکي یو میاشت کې ما پې وخت دا کړی چې دوه ټکي وایو یو میاشت کې د مونځ ترجمه زده کېږي نو انشاءالله چې کوم مونځ کوم په معنی باندې به پوهېږم او لذت به ډېر میلاویږي داسې م خوښه ده انشاءالله اواز نه راځي خوښه ده حدیث ته غوږ کېدی البینتو ګواهان چې دي علی المدعی په دعوه کوونکي باندې دي والیمینو او قسم چې دی علی المدعا علیه په چا چې دعوه شوې ده هغه به پیش قسم خوري المؤمنو مؤمن چې دی مراءة المؤمن شیشه د مؤمن ده والمؤمنو مؤمن چې دی اخو المؤمن رور د مؤمن دی یکفو بندی با عنه ددنا ضیعته نقصان دده و یحوت او حفاظت بکی من ورائه شا پشا دده د خپل مسلمان نور به حفاظت کې شا پشا به حفاظت کې او په مخامخ به نقصان نه بچ کې بیا غوږ کېده البینتو ماشاءالله داسې اواز پکار دی دبو اواز چې څومره د حدیثو اواز بره اسمان ته خیږي دومره به رحمتونه راخي البینتو گواهان چې دی علی المدعی په دعوه کوونکي دی والیمینو او قسم چې دی علی المدعا علیه په چا چې دعوه شوې ده المؤمنو مؤمن چې دی مراءة المؤمن آینه د مؤمن ده والمؤمن
مؤمن چې دی اخو المؤمن رور د مؤمن دی یکفو بندی با عنه د دې رور نه ضیعته نقصان ویحوط او حفاظت بکی من ورائه شا پشا د واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې خدای د حاضر مجمع ته او د حاضر مجلس ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې وګوره خدایا. الله دا کتاب د دې حاضر مجمع د پاره خدایا د جنت ته دننه کېدو د شفاعت او ټیکټ سبب خدایا وګرځوا. د دې کتاب په برکت باندې خدای د حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کا. خدای څه قسم پریشانې دي مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي شکونه دي په زړه کې وهمونه دي خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کا. الله په دا کلي باندې څه قسم مصیبتونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا. په دا کلي کې کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي. الله قرضداري پکې ناستي خدای د قرضونو نه خدای اوساتي قرض په خپل دست قدرت خدای اخلاص کې. الله بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ته خدای نصیب کې. چا چې د دعاګانو درخواست کړي د خدای زموږ په دې دعاګانو کې د هغې دپاره حصه وګرځئ. الله د دې کتاب په برکت باندې په دا کلي کې کوم نفرتونه دي بغضونه دي شکونه دي وهمونه دي خدای په دې کتاب په برکت باندې خدای ختم کړي. دا کلي په اتفاق او اتحاد کې تا قیامت د سبا پورې خدای دا کلي د هر قسم مصیبتونو نه مشقتونو نه تاڼو نه کچرو نه هسپتالونو نه خدای وساته. او په وخت ځن کدنم دا کلي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله